زما نوم فیض محمد فیاض دی ولد شیر بهادر او خاص دا اوسې کلی دی خو بیا مونږ دې خوا دې پټي ته راپورې وتي او دې له مونږه محله توحید آباد نوم یخې دی خو اوسې ده تحصیل هم رستم دی تاڼه هم رستم دی دا پل چې کوم دی چې کوم سره مونږ ولاړ یو دا مات شوی دی دا 2008-9 کې چې کوم دی نو ایم پی اے جبل صاحب جوړ کړو او لږه موده پس دغه شانتې د اوبو او د بارانونو سیزن راغی او هغه ړومبی اوبو سره دې باندې چې کومه تخته لنټر اچولې وه ترې وغورځېده نو څه پیلر یې پرېوتې یو پیلر دوه پکې پاتې شو او د هر څه دپاره ختم شو د هغې نه بعد بیا ډېرې لکه مطالبې او منتونه شوي دي خو چا پې هېڅ کار نه دی کړی تر دې پورې چې لکه ما خپل میر صاحب ته هم وویل ما چې که تاسو سره شاول یا صحیح نو هغه راولئ په دې کې چې دا زاړه پیپونه او کومه کچره پرته ده دا رانه لرې کړئ چې دا اوبه دې کې لکه رکاوټ نه کوي ډب نه کوي چې دا زینګه پټي یا کورونو ته راخېږي چې د دې نه زینګه تحفظ وشي نو هغې سره هم څه فنډ منډ څه نه و هغې راته وویل چې مونږ درځو د هغې هغه ملګري دي هغې هم راته وویل چې میر صاحب ستاسو خبره نوټس کې اخیستې ده ستاسو دا لار د کورونو ډېره خرابه ده نالۍ هم خرابه ده او دا پل دی او دا ټول زموږ دغه کې دي خو هغې سره زما خیال دی چې تر اوسه پورې څه فنډ وغیره نه یې راغلی چې فنډ نه نو بیا خو کارونه نه شي کېدی او ایم پی اے ایم این اے صاحب ته بار بار په فیسبوک هم ورکړي دي او د هغې چې څومره کار والا کارکنان ملګري دي مشران علي خان شو نور چې څومره شوزینګ دی محله کې ډېر خاص کارکنان دي نهار جي اسرار جي یوسف دی چې ډېر ځان وله مړ کوي او د هغې دلته کوسي هم دي خو لکه څوک یې تپوس له نه دي راغلي نه د پل او نه د دې لارې نه د نالۍ اوبه ټولې په لارو کې بهیږي زه پخپله که هغې کې څه وکړمه او سیمټ پکې واچومه ډکون پکې وکړمه مزدورو لګومه نو هر کال په ژمې په اوړي کې زه خپل کوشش هغې کې کومه چې باران راغی چې هغې دا نقصان وکړي چې د بره نه دا ټولې ونې دي هغې کې هغه رکاوټ شو نو دا کمر یې راوغورځولې اوبه یو خطرناک حد ته راختلې وې چې لکه ځین کور ته لا دننه نه وې راغلې او که د دې نه سیوا کېده نو بیا دننه راتلې او د دې چې کوم دی نو یو خو دا چې د مونږه د دې پل نه ښکته چې دا زوړ د 1930 کوم پل دی د هغې سطح هم ښکته پاتې شوی نوی پل پې چې جوړ شوی هغه دنګ دی او په هغې پیلرې دي هغه دومره پلنې دي چې د برې نه کمې ونې راځي یا پکې ونښلي نو هغه اوبه ټولې ډب کړي او رکاوټ جوړ کړي او بیا چونکې سیلابي اوبه وي نو هغه په منټونو سیکنډونو کې چې کوم دی نو اوچتې شي او زینګ دې کورونو زینګ دې پټو ته زینګ دې ټول کلي ته ترې خطره جوړه شي چارواکو نه مطالبه کوو چې زمونږ ایم پی اے ایم این اے سینیټر صاحب او چې کوم دی نو ډایرکټر این ډي ایم اے جرنیل صاحب او خپل سی ایم صاحب او د علاقې زمونږ چې څومره افیسر دي اے سی ډي سی صاحب تحصیلدار صاحب چې هغې زمونږ معاینه وکړي یو د دې بل صفایي نشته د کلي ټوله کچرم خلک دې ته راغورځوي بل د ونو چې کوم دی نه یې راوړي دي او د اوبو په غاړه یې کرلي دي که 10-15-20 فوټ فاصلې د اوبو نه نو بیا هم ښه ده دریم دا ده چې زوړ پل دی هغې کې ونې ونښلي یا موږ ته ډېره لویه خطره ده او دومره غټه خطره ده چې هغه ډېر مضبوط پخوانی پل دی تر څو چې دا نه یې لرې کړي نو موږ ته خطره نه ختمېږي او د پل نه ښکته چې بیا اوبه ځي او زموږ د کلي مغرب او شمال طرف ته راتاویږي هلته کې زمونږ چې کوم دی نو مشرق طرف ته چې کوم دیوال دی د خوړ کمر هغې کې ډېر غټ نقصان وکړو نو د غریبانانو خلکو ځمکې مې وړې ورسره زمونږ مقبري دي اوس هغه کمر یې رانږدې دی چې ایون هغه مقبرې چې کوم دي نو هغه هم سیلاب اوسي او لکه مړي پکې ښکاره شي